नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इज़्ज़तमंदो, द इंसान पे ژوند کې د ټولو نه بهترین نعمت د الله تعالی در طرف نه چې کوم دی هغه ازادي ده. یو آزاد ملک او یو آزاد ملت د انسان په ژوند کې کوم اهمیت لري او د هغې کوم قدر وي، د دې تپوس د هغې خلکو نه پکار دی چې څوک د دې قدر نه محرومه دي. عزتمندو، چې کله په هندوستان باندې د برټش سامراج قبضه وه او په ډېر چالاکۍ سره هندوانو د برټش سره نږدې کېدو کوشش شروع کو. هلته الله تعالی په دې مسلمانانو کې داسې رهبران را پیدا کړه چې هغوی د مسلمانانو دپاره سوچ شروع کو، ځکه هغوی ته پته وه چې که دا هندوستان واپس د برټش سامراج نه هندوانو ته لاړ شي نو هغوی به د ټول عمر دپاره مسلمانان غلامان جوړ کړي. عزتمندو، د دغې سوچ له کبله د ډیرو بې انتها قربانو له کبله موږ یو خپل ملک حاصل کړو چې د هغې نوم پاکستان دی. عزتمندو، دا صرف یو ملک نه دی، دا یو نظریه ده، دا یو سوچ دی. کوم سوچ چې موږ ته د آزادۍ جنگ نه حاصل شوی دی، کوم سوچ چې موږ ته د خپلو رهبرانو نه حاصل شوی دی، کوم سوچ چې موږ ته د خپلو مشرانو نه حاصل شوی دی، د هغې سوچ له کبله موږ ته دا ملک حاصل شو او موږ نن په یو آزاد ملک کې ساه اخلو. عزتمندو، پاکستان دا صرف د یو ملک نوم نه دی، بلکې دا د الله تعالی د عظیمو نعمتونو نه یو نعمت دی. عزتمندو، د دې پاکستان ابتدا، د دې پاکستان مطلب لا اله الا الله باندې جوړ شوی دی. د دې مقصد چې کوم دی دا محمد رسول الله دی. عزتمندو، پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی او د دې روحانی اهمیت هم پوهان لیکي چې پاکستان باقاعده براہ راست د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په نگرانی کې جوړ شوی دی. تاریخ، روحانی فلسفه او د الله تعالی عظیم انعامات د هغې ټولو په رڼا کې منګه په هغه خوشنصیبو خلکو کې یو کوم چې د الله تعالی خوښ خلک دي، ځکه چې موږ په دې وطن کې ساه اخلو. عزتمندو، ازادي دا نعمت چې موږ له الله تعالی راکو نو دا د انعام سره سره یو امتحان هم دی چې موږ باندې الله تعالی یو امتحان هم راوستو چې د دې ملک باغدور یې زموږ په لاسو کې راوستو. عزتمندو، که موږ سوچ وکړو نو په موجوده صورتحال کې د پاکستان اهمیت د اسلام دپاره، د دنیا دپاره او د مسلمانانو دپاره دا 10 ګونه نه بلکې 100 ګونه سیوا شوی دی. عزتمندو، نن به موږ د دې علامه اقبال رحمت الله علیه د دې شعر نه دا پروگرام شروع کوو. علامه اقبال فرمائی، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یعنی دا قوم اللہ تعالی، دا پاکستان اللہ تعالی یو انعام دی او د دې پاکستان نه به الله تبارک و تعالی د دنیا رهبری او رهنمایی والا کار اخلي. د امت مسلمه لیډرشپ دا به د قوم په لاس کې وي. خو ډېر افسوس سره زه وایم چې کوم زمونږ د دې ملک واکداران دي یا زمونږ د دې ملک میډیا ده، پرنٹ میډیا ده که الکترانیک میډیا ده، هغې یو داسې مبهم صورتحال
هغه پیدا کړي دي، داسې یو مایوسۍ والا فضا یې پیدا کړې ده چې زمونږ د دې ملک باره کې یو منفي تاثر بار دنیا ته تللی دی. عزتمندو که تاسو ټلویزیون سکرین ته وګورئ، بلکې اکثر ماهرین نفسیات وایي چې تاسو ټاک شوز مه ګورئ. ولې مه ګورئ؟ چې هغه دومره نیګیټیو او دومره منفي تاثر ورکوي د دې ملک باره کې چې د هغې څه حد نشته. عزتمندو نن مونږ یو څو داسې طرفونو ته راځو چې هغې نه مونږ ته اندازه وشي چې زمونږ دا ملک، زمونږ دا وطن، دا زمونږ امید دی، دا زمونږ یو جستجو ده او دا زمونږ یو منزل دی. عزتمندو بدقسمتۍ نه چې کوم پیغامات او کوم تاثرات زمونږ میډیا دې دنیا ته شو کوي، پاکستان داسې هرگز نه دی. پاکستان باندې چې د الله تعالی کوم انعامات اور نوازشات دي، د پاکستان چې په دنیا کې کوم اهمیت دی، د هغې څه حد نشته. عزتمندو خان ابقلات چې کله د بلوچستان دا کېدو، پاکستان ازادېدو، نو بلوچستان کې دا فیصله وشوه چې هغوی په خپله مرضۍ سره وغواړي که هغوی پاکستان سره شاملېدل غواړي یا انډیا سره، هندوستان سره شاملېدل غواړي. نو فیصله کېده. د خان ابقلات نوسې وایي چې زما نیکه موږ ته دا وویلې چې ما ته په خوب کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حکم وکړو چې پاکستان زما په نگرانۍ کې جوړیږي، غداریونه کې پاکستان کې شامل شي. عزتمندو د دې نه د پاکستان روحاني اهمیت اندازه مونږ کولی شو. که تاسو وګورئ نو اهل علم د لفظ پاکستان دا مطلب چې کله دا د فارسی لفظ دی پاکستان، دوه الفاظ دی، نو دا چې کله مونږ عربی ته واړو د دې مطلب دی مدینه طیبه. نو اهل علم اور اهل نظر خلق دې ته مدینه ثانی وایي. چې کله په 1998 کې پاکستان د ایټمی دماکو کامیابه تجربه وکړه، نو په فلسطین کې به ماشومانو د میډیا په مخ کې دا خبر وکړه چې ډونټ لوک ایٹ د سټون ان اور هینډز، زمونږ لاسونو کې کاڼو ته مه ګورئ بلکې په پاکستان کې اټم بم ته وګورئ. اوس د امت مسلمه رهنما پیدا شو. عزتمندو تاریخي روحاني پس منظر د پاکستان دومره وسیع دی چې په دې پروګرام کې د هغې احاطه کول ګران دي. نن به مونږ راځو د پاکستان چې کوم موجوده یا د 1947 نه والا 40 نه والا تر د 2014 پورې الله تعالی د پاکستان له څه ورکړي دي. عزتمندو د هغې احاطه نشي کېدی. که موسم ته وګوري، که زمینی حقایق وګوري، که ټیلنټ وګوري، که اچیومنټس اور ایوارډز وګوري، نو د پاکستان خلق، د پاکستان ځمکه او د پاکستان چې کوم عوام دي، کوم پوهان دي، کوم انجینیرز دي، کوم ډاکټرز دي، کوم عام عوام خلق دي، دا په دنیا کې منلی شوي خلق دي. عزتمندو الله تعالی د پاکستان له چې کوم اعزازات ورکړي دي په هغې کې موسم لحاظ سره که تاسو وګورئ نو پاکستان په هغه یو څو ملکونو کې دی چې په هغې کې 4 یا د 4 نه زیات موسمونه راځي. دلته یخنیم راځي، دلته ګرمیم راځي، دلته سپرلیم راځي، دلته خزانم راځي. د موسم په لحاظ سره پاکستان په هغه ملکونو کې دی چې دلته هر قسمه موسم شته، ګرم نه ګرم علاقې هم شته او د یخ نه یخ علاقې هم شته. عزتمندو کو د ځمکې لحاظ سره وګورئ نو د پاکستان نعم البدل په ټوله دنیا کې نشته.
د ډاکټر عبدالقدیر خان یو کوټیشن دلته زه یو خبر دلته زه را نوټ کومه چې هغوی وایي چې پاکستان د ځمکې دننه د دنیا مالدار ترینه قوم دی، مالدار ترینه ملک دی. عزتمندو که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې کویله شته، لوحه شته، سره زر شته، ګیس شته، پټرول شته، معدنیات شته، قیمتي کاڼي شته، بې انتها د دنیا د ټولو نه غټ ډیم هم په پاکستان کې دی. د دنیا د ټولو نه بهترین آبپاشي نظام، د ټولو نه غټ آبپاشي نظام دا هم په پاکستان کې دی. د دنیا د ټولو نه زیات خوبصورته او چې کوم بهترینه قومي ترانه ده دا د پاکستان ده. عزتمندو که تاسو د اهل علم نه تپوس وکړئ نو د پاکستان چې کوم آبپاشي نظام دی دا د رشیا نه 3 ګونه غټ دی، 3 ګونه غټ دی. حالانکه دام سوچ پکار دی چې رشیا، روس دا زمونږ نه 10 ګونه غټ دی د رقبې په لحاظ سره. عزتمندو که تاسو د پیداوار په لحاظ سره وګورئ نو پاکستان دی وخت کې د فروټو پیداوار کې په 15 نمبر دی. عزتمندو که د ټیلنټ په لحاظ سره وګورئ او د ذهني قوت او د قابلیت په لحاظ سره وګورئ نو د یو سروې مطابق په د پاکستان خلک چې کوم دي دا د دنیا 4 نمبر قابل ترین خلک دي چې دوی په هر ځای کې لاس اچولی دی، په هر محفل کې، په هر فیلډ کې دوی لاس اچولی دی، نو دوی په هغې کې ټاپ ته رسېدلی دي. که په خدمت حل کې وګوري نو دې وخت کې په پاکستان کې د دنیا د ټولو نه غټ فلاحي ایمبولینس سروس دی ایمبولینس سروس دا د پاکستان دی. د دنیا د ټولو نه زیات ډونیشن چنده چې کومه ورکول کېږي نو دا په پاکستان کې ورکول کېږي. دا د پاکستان خلک ورکوي، دا د پاکستان عوام ورکوي. په دنیا کې د ټولو نه زیات قدرتی حسن نه مالامال دا پاکستان دی. عزتمندو قدرتی انعامات اور د الله تعالی نوازشات چې کوم په دې ملک باندې دي د هغې احاطه ممکن نه ده. عزتمندو دا هغه ملک دی چې دې باره کې همیشه نیگیټو پروپیګنډا دا خلک کوي. پاکستان به نن ختم شي او پاکستان به سبا ختم شي او د بچپن نه موږ دا یو خبر اورو. څوک وایي چې 2010 کې به پاکستان په دنیا په نقشه کې نی، او څوک وایي چې په 2000 کې بني، او څوک وایي چې په 2015 کې بني، او څوک وایي په 2020 کې بني. په دې وخت کې پاکستان په ایشیا کې 4 نمبر دی په پرمختګ په لحاظ سره، د ترقۍ په لحاظ سره، د مخکې تلو په لحاظ سره. په 1947 کې چې کله 1940 کې چې کله پاکستان جوړ شو نو په خپل تقریر کې د هندوستان والا به وایي چې دا کو مونږه دومره خراب ملک دوی له ورکړو چې دا به یو کال کې هم نشي بچ کولی، یو کال هم دا نه پاتې کېږي، 3 کاله به دا نه پاتې کېږي، چا به وایي 10 کاله به دا نه پاتې کېږي. اکھنډ بھارت د ګریټر هندوستان چې د هغې کومه منصوبه وه هغې وی نن به پوره شي، سبا به پوره شي، سبا به پوره شي. الحمدلله موږ پاتې شو. د هغه ملکو چې کله آزاد شو نو سرکاري دفترونه په ټینټونو کې جوړ شوي، سرکاري خطونه به د سګریټو په ډبو لیکل. عزتمندو موږ سروایو هم کړه، موږ بچ هم شو، بلکې موږ راوچت شو. د 15 جنگ نه پس ام خلکو وی دا پاکستان به فنا شي. د 1 جنگ نه پس چې کله موږ ته زخم میلاو شو، درد میلاو شو، تکلیف میلاو شو، زمونږ یو لاس، یو صوبه، یو بازو زمونږ نه بیل شو. د قومونو په ژوند کې راځي داسې حادثې. بیا خلکو وی دا پاکستان به اوس خو بالکل نه بچ کېږي.
موږ بچم شو د الله په فضل سره او د هغه ځای نه موږ راوچت شو او نن په دنیا کې یو ایټمي پاور یو ایټمي طاقت والا ملک دی پاکستان. عزتمندو چې کله د دنیا د پاکستان دا اعزازات ومنل، چې کله د دنیا د پاکستان دا انعامات ومنل، نن ټوله دنیا په دې خبره باندې متفق ده چې په دنیا کې یو پروجیکټ، یو منصوبه یا یو د مستقبل یو پلین هم نه کامیابیږي انټل انلیس چې په هغې کې پاکستان شامل نه وي.